बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د پیتالوجي نو موږ ټاپک سٹارټ کړو چې بایوکیمستري نو اول موږ بایوکیمستري انټروډکشن وکړو بیا نیکسٹ ټاپک چې کوم دی موږ وکړو چې ریلیشنشپ اف بایوکیمستري وذ ادر ساينسز مطلب چې بایوکیمستري د نور ساينسز سره میډیکل ساينسز سره سره ریلیشنشپ دی څنګه چې موږ وایو چې یاره یو ساينس پرفیکټ نشته څنګه چې کیمستري اپلای کوو موږ په لایف باندې یا په بایو باندې دغه شان د بایوکیمستري هم د نور ساينسز سره ریلیشنشپ دی نو پای کې اول مونږه فارماکالوجي وی چې فارماکالوجي او د بایوکیمستري سره ریلیشنشپ دی فارماکالوجي کې هم د ډرګ سټډي کو پای کې بیا مونږ وی چې کوم میټابالیزم کیږي په لیور کې نو په لیور کې میټابالیزم کیږي نو پای کې مختلف انزایمز یا انزایمز لګي پولر گروپ 8 کې ډرګز چې کوم ड्रग insoluble in water هغه بیا ड्रग एलिमिनेशन کې څور کوي هیلپ ورکوي بیا موږ وایو چې کوم ایکشن اف ड्रग دی زیاتره ड्रग په څه باندې ایکشن کوي په ریسپټرز باندې او ریسپټر زموږ سره پیورلی پروتین او پروتین نو په څه کې ډیسکس کوو په بایوکیمستري کې نو پای کې بیا موږ ویلو چې ریسپټر کم ځای موجود دي په سیلز کې نو آن د سرفیس اف سیل میمبرین وی زموږ سره انساید دی نیوکلیس وی او برسوي inside the cytoplasm clear بیا موږ ایمونالوجي وی چې د په ایمیون سیستم کې د بایوکیمستري سره رول دی نو پای کې موږ ډیسکس کوو چې زموږ په باډي کې ا نیټورک اف پروتینز دي along white blood cell نو زموږ په باډي کې چې کوم د ایمیون سیستم څوک رول پلی کوي هغه زموږ سره دوه دي یو white blood cell له بل زموږ سره ا نیټورک اف پروتین نیټورک اف پروتین مین د پروتینو جال like for example we have different types of protein in our body such like interleukin antibodies interferons MEC class 1 MEC class 2 CD8 co-receptor CD4 co-receptor مختلف قسمه زموږ سره مختلف قسمه پروتینز دي او هغه پروتین سمون کلیکټیولی نوم وایو ډیفنسیو پروتین چې دا کار وسه کې دی په ډیفنس کې دی نیکسٹ زموږ سره پیتالوجي چې پیتالوجي کې موږ وایو د سټډي اف ډیزیز چې کله موږ د ډیزیز سټډي کوو نه د موږ وایو پیتالوجي وایو اوس په موږ دا وایو موږ د مخکې انټیجن ډیسکس کړو انټیجن نو موږ وایو چې انټیجن زموږ سره هغه ارګانیزم دی کوم چې لیوینګ ارګانیزم ته ډیمیج ورکوي مطلب مختلف قسمه ډیزیز کاس کوي لکه موږ وایو بیکټیریا سو وایرس شو لکه فار ایگزامپل موږ وایو بیکټیریا لیټس سے سالمونیلا ټایفای نو سالمونیلا ټایفای زموږ سره یو بیکټیریا ده چې دې څه کاس کوي د ټایفاید کاس کوي د څه کاس کوي په هیومن بینګ کې ټایفاید چې موږ ته میادي وایو میادي ٹھیک شو دا شان کوم وګورو ټي بي ټیوبرکولاسس دا زموږ سره کاس کوي بیکټیریا کاس کوي ٹھیک شو دا شادینه علاوه نیمونیا هم څه کاس کوي زموږ سره دا د بیکټیریا د وجنه کاس کیږي زموږ سره ٹھیک شو دا شان بیا نور مختلف قسمه وایرل ډیزیز دی په وایره کې لکه هپاتایټس شو هپاتایټس A وایرس هپاتایټس B وایرس هپاتایټس C وایرس HIV شو کوم چې څه کاس کوي ایډز کاس کوي زموږ ټھیک شو نو مختلف زموږ سره چې کوم دا بیکټیریا وایرس کوم ډیزیز کاس کوي نو دې ډیزیز کاس کېدو کې زموږ سره د بایوکیمستري سره ولې زموږ سره ٹھیک شو اوس ډیر سټوډنټس یو خبره یاد ساتئ it must be noted that bacteria cannot survive without cell wall یا ساتي cell wall ډیر زیات essential دی cell wall زموږ سره students cell wall is very essential for the survival of bacteria یو خبر یاد ساتئ تاسو کوم په 6 چپټر کې به موږ وایو بیکټیریالوجي پروکریوټس ځان یو چپټر دی لوی ٹھیک شو نو پای کې موږ ډیسکس کوو بیکټیریا به موږ سره سټرکچر دی نو جنرال چې کوم د بیکټیریا سټرکچر وي نو پای کې آوټساید ته کیپسول وي بیا ورپسې سوي زموږ سره سیل وال وي بیا به سوي زموږ سره سیل میمبرین وي انسایډ بیا سوي سایټوپلازم وي زموږ سره پای کې بیا زموږ سره رایبوسوم وي او دغه شان زموږ سره سوي به ډي ان اے وي یو ډي ان اے یو کروموسوم پکې موجود وي دا هغه نه علاوه زموږ سره پلازمیډ موجود دا جنرال سټرکچر دی بیا په چپټر نمبر 6 کې موږ په ډیټیل سره ډیسکس کوو یو خبر یاد ساتئ چې بیکټیریا چې کوم دی لکه موږ وایو دا بیکټیریا سټرکچر دی لیټس سے نو دا چې کوم outer part نو د outer part ته موږ وایو کیپسول
ورپسې به سره سیل وال ورپسې به سره سیل ممبرین. نو یاد ساتئ چې بکټیریا د کیپسول نه بغیر سروایول کولی شي خو بکټیریا د سیل وال نه بغیر سروایول نشي کولی. نو ځکه موږ وایو چې سیل وال ډیر زیات اهم دی د بکټیریا د سروایول لپاره. ٹھیک شو. اوس یو خبره یاد ساتئ زموږ سره ट्रांसपेप्टिडाइज یو انزایم دی. ट्रांसपेप्टिडाइज یو انزایم دی. ट्रांसपेप्टिडाइज سره دا یو انزایم دی which is essential for the formation of cell wall. مونږ وایو چې ट्रांसपेप्टिडाइज هم سره انزایم دی. انزایمز آر واټ ان نیچر. مونږ الریډي ویلي پروټین او پروټین مونږ څه کې ډیسکس کوو په بایو کیمستري کې. ٹھیک شو. دا په چپټر 6 کې دا پوره په ډیټیل وایي تاسو کلیر. او زموږ سره چې کوم دا سیلوال زموږ سره بکټیریا فارمیشن کوي سیلوال مونږ وایو چې بکټیریا بغیر سروایول نه سروایول نشي کولای. نو دې سیلوال سینتھیسس لپاره زموږ سره کم انزایمز اهم دي. مونږ وایو ट्रांसपेप्टिडाइज ډیر زیات اهم دي سټوډنټ. ट्रांसपेप्टिडाइज. نو ट्रांसपेप्टिडाइज هغه انزایم دی چې کوم د بکټیریا په سیلوال فارمیشن کې څه ورکوي هیلپ ورکوي. نو اوس فار ایگزامپل زموږ سره دا ट्रांसपेप्टिडाइज انزایمز نه وي نو بکټیریا خپل سیلوال فارمیشن نشي کولای او چې بکټیریا سیلوال فارمیشن نشي کولای نو بکټیریا سروایول نشي کولای. نو اټس مین ट्रांसपेप्टिडाइज زموږ سره ډیر زیات اهم دی زموږ سره. ٹھیک شو. اوس کوم وګورو د سټوډنټس یاد ساتئ چې زیاتره کم بکټیریل انفیکشن دي لکه موږ د دې لپاره څه استعمالو انټي بایوټیک. یاد ساتئ چې کم زموږ سره انټي بایوټکس دي. انټي بایوټکس آر useful or effective against the bacteria because but not virus because virus lacks cell wall while bacteria possess cell wall. ډیر زیات اهم پوینټ دی. موږ وایو انټي چې کوم دي انټي بایوټکس آر یوزفul or effective against the bacteria but not virus because virus lack cell wall but bacteria possess cell wall. ډیر زیات انتهایی اهم پوینټ دی. very very important. مین چې موږ وایو چې انټي بایوټکس به چا خلاف کار کوي زموږ سره دا به کوي against the bacteria خو د وایرس خلاف دی کار نه کوي ځکه چې کوم زموږ سره انټي بایوټکس دي د چا خلاف یوزفل دی د سیل وال خلاف دی کار کوي. نو په وایرس کې خو موږ وایو چې سیل وال له سره شته نه نو ځکه چې موږ کوم انټي بایوټکس کړو هغه به د وایرس لپاره یوزفل نه. نو د وایرس لپاره موږ څه استعمالو انټي وایرل ډرګس. هغه ډرګ کوم چې چا خلاف کار کوي د وایرس خلاف کار کوي. نو موږ وایو چې د بکټیریا چې کوم د انټي بایوټکس پر بکټیریا خلاف کار کوي خو د وایرس خلاف کار نه کوي ځکه په وایرس کې سره سیلوال نشته. کلیر. اوس ګوره تاسو اوس فار ایگزامپل زموږ سره یو سالمونیلا ټایفاید او د زموږ په باډي باندې اٹیک وکړو نو ټایفاید کاسو کوم ډیزیز ټایفاید. اوس ټایفاید زموږ سره بکټیریل ډیزیز دی. نو الټیمیټلی موږ څه استعمالو انټي بایوټکس. سب استعمالو انټي بایوټکس. نو په دې کې موږ یو ډرګ استعمالو سیپروپلاکسیسین یا سیپروپلاکسیسین. او دا سیپروپلاکسیسین یا به موږ وایو پینیسیلین. پینیسیلین او سیپروپلاکسیسین یا کلیترومایسین ایزیترومایسین مختلف قسمه زموږ سره وینکومایسین سایکلوسیرین مختلف قسمه انټي بایوټکس دي. تاسو ته به په انټي بایوټکس باندې ځان یو لیکچر درکوم هغه به تاسو په کورس کې چې کوم دی په چپټر نمبر 5 کې چپټر نمبر 6 کې تاسو بکټیریا کې وایي مختلف قسمه انټي بایوټکس دي. نو تاسو په کورس کو انټي بایوټک از ا هول ټاپک نشته لکه په ټاپکس کې مطلب منځ کې دي سره.
او په انټي بایوټکس په تاسو ځان له یو لیکچر درکم چې انټي بایوټکس څه ته وایي د انټي بایوټک کلاسیفیکیشن څه دي په دې کې سیل وال سنتھسس انهبیټر دي سیل ممبرین سنتھسس انهبیټر دي زموږ سره چې کوم دی ډي ان اے سنتھسس انهبیټر دي آر ان اے پالیمریز سنتھسس انهبیټر دي دین علاوه زموږ سره بیا چې کوم دی پروتین سنتھسس انهبیټر دي چې دا پروتین سنتھسس څنګه انهبیټ کوي هغه مینلی پر رایبوسوم باندې اکشن کوي هغه ځان لمږ یو ټاپکس په انټي بایوټکس باندې وکړو ٹھیک شو ځان یو ټاپک دی کلیر اوس جنرال دلته تاسو کانسپټ کلیر کوو چې آیا دې څه مطلب نو مطلب دلته چې کوم مونږه مختلف پینیسیلین استعمالو اوس پینیسیلین زموږ سره دا زموږ سره سیل وال سنتھسس انهبیټر دی دا څه انهبیټ کوي زموږ سره د سیل وال سنتھسس انهبیټ کوي لکه اوس تاسو ګورئ زموږ سره چې کوم نه مونږ وایو چې فار ایگزامپل زموږ یو بیکټیریا اٹیک وکړو لیټس یو بیکټیریا راغلو او دا بیکټیریا کوم دی زموږ سره پیتوجینیک بیکټیریا دی سره زموږ سره دا زموږ سره ډیسټرول پیتوجینیک بیکټیریا مطلب هغه بیکټیریا چې کوم ډیزیز کاز کوي کلیر شو اوس دا په لیوینګ ارګانیزم باندې دی بیکټیریا اٹیک وکړو او چې کوم دا بیکټیریا نه دی بیکټیریا سره زموږ سره د دې دا سیل وال وي مونږ وایو چې د بیکټیریا سیل وال چې کوم دی دا ډیر زیات اهم دی مونږ وایو چې بیکټیریا د سیل وال نه بغیر د سروایول نشي کولی او زموږ سره د کوم مین انزایم دی ټرانسپیپټیډایز انزایم پروتین چې کوم دی د بیکټیریا په سیل وال سنتھسس کې څه ورکوي هیلپ ورکوي اوس تاسو ګورئ بیکټیریا په موږ اټیک کړی بیکټیریا موږ نقصان نه کوي نو الټیمیټلی موږ څه پکار چې د بیکټیریا کم سیل وال دی د دې سیل وال سنتھسس موږ څه وکړو دا موږ سټاپ کړو ځکه که دې سیل وال سنتھسس دی کوي نو الټیمیټلی دا خو نور بیکټیریا ریپلیکیشن کوي بیکټیریا به گروث کوي او چې څومره بیکټیریا ډیوایډ کیږي څومره د سیل ډیویژن کوي نو هغه به زموږ سره څه کوي هغه انفیکشن به نورم کیږي او باډي له به نور هم ډیمیج ورکړي کیږي نو موږ اوس پکار دی چې موږ د سیل وال سنتھسس وکړو بلاک کو د چا د بیکټیریا کلیر شو نو اوس چې کله موږ دا د خو د سہولت کار به موږ د خو د سہولت کار څوک دی سیل وال هغه زموږ سره ټرانسپیپټیډایز موږ وایو سره ټرانسپیپټیډایز انزایم په لاس کې چې څومره موستلی انزایم دی د په لاس کې چې ASE راځي دا زموږ سره دا زموږ سره انزایم ٹھیک شو اوس دا ټرانسپیپټیډایز انزایم دی د لپاره موږ څه استعمالو انهبیټر څنګه چې موږ انزایمالوجي کې به وایو په چپټر نمبر 3 کې په ډیټیل سره به وایو په انزایمالوجي کې لکه موږ وایو دا زموږ سره انزایم دی او په دې انزایم کې زموږ سره چې کوم actual site active site اې ته موږ څه وایو active site نو active site هغه site چې کوم د انزایم فنکشنل site چې په کوم کې کیټالیسس کیږي په کوم کې کیمیکل ریاکشن کیږي په کوم کې سبسټریټ ته کنورټ کیږي پروډکټ ته په چپټر نمبر 3 انزایمالوجي کې به پورا په ډیټیل سره وایي ٹھیک شو اوس صرف ټاپک انډرسټینډ کړئ اوس دلته وګورئ دا زموږ سره دا زموږ سره سبسټریټ دی دا سبسټریټ پر راځي د اکټیو سایت ته بس کوي بایندینګ وکړي نو څه وکړي انزایم به سبسټریټ په یوځي شي انزایم سبسټریټ کمپلیکس په جوړ شي او بل به جوړ شي دا انزایم بولږي سبسټریټ به څه ته کنورټ کی پروډکټ ته او انزایم به پرې شي زموږ سره کلیر اوس دلته زموږ سره چې کوم دی ټرانسپیپټیډایز انزایم دی نو موږ به غواړو چې د دې انزایم اکټیویټي موږ څه وکړو بلاک کړو ځکه چې ټرانسپیپټیډایز زموږ سره هغه انزایم دی چې کوم څه کوي په سیل وال په سنتھسس کې هیلپ ورکوي نو موږ له پکار چې دا ډیزیز موږ سټاپ کوو یا د بیکټیریا گروث سټاپ کوو نو موږ له پکار چې دا ټرانسپیپټیډایز انزایم اکټیویټي بلاک کړو چې کله د ټرانسپیپټیډایز انزایم اکټیویټي بلاک کړو نو الټیمیټلی زموږ سره به څه وشي زموږ سره به فردر ټرانسپیپټیډایز نه جوړیږي چې ټرانسپیپټیډایز سټاپ شي زموږ سره به سیل وال سنتھسس انهبیټ شي نو چې سیل وال سنتھسس نه کیږي زموږ سره نو بیکټیریا به څه کیږي دا به بیا کیلینګ کیږي هغه زه بیا تاسو ته وایم چې آیا څنګه وداوټ بیکټیریا نو د سیل وال نه بغیر څنګه د ډیت کیږي اب اوس موږ لیټر آن وایو چې صرف دا کمپلیټ کو کلیر اوس دلته موږ تاسو ما بار ویلو چې موږ په پریویس لیکچر کې موږ ویلو چې انهبیټر هغه مالیکول چې کوم د انزایم اکټیویټي څه کوي بلاک کوي څنګه چې موږ ویلو هایپر کولېسټرولیمیا نو په هایپر کولېسټرولیمیا کې موږ دا ویلو چې کله باډي کې کولېسټرول لیول سوي په بلډ کې هاي وي نو کبر سره کولېسټرول لیول هاي وي نو هارت ډیزیز به کاز کیږي نو موږ څه کوو موږ الته د بلډ کې د کولېسټرول سنتھسس څه کوو کنټرول کوو نه لپاره که تاسو یادي تاسو ته ما ویلو سټیټین STATIN سټیټین د موږ سره یو ډرګ دی انهبیټر دی چې د مین انزایم چې کوم دی د HMG کوی ریډکټیز موږ ویلو
هغه اکټیویټي څه کوي بلاک کوي نو سیمیلرلی دغه شان به موږ د ټرانسپیپټیډایز اکټیویټي هم څه کوو بلاک کوو د دې لپاره موږ څه یوز کوو انهیبیټر او کوم قسمه انهیبیټر به استعمالو انټي بایوټکس به استعمالو انټي بایوټکس به موږ په دې کیس کې څه کوو انهیبیټر یوز کوو او کوم ټایپ به وي زموږ سره پینیسیلین زموږ سره پینیسیلین نو دلته دا پینیسیلین زموږ سره لیټ سي دا پینیسیلین زموږ سره دا زموږ سره انهیبیټر دی ٹھیک شو او دا پینیسیلین انهیبیټر براشي او دی بچا ته بایندینګ وکي ټرانسپیپټیډایز انزایم ته او دا ټرانسپیپټیډایز انزایم اکټیویټي بسو کی بلاک پکې چې کله د ټرانسپیپټیډایز انزایم اکټیویټي بلاک شي نو آیا زموږ سره به سیلوال فارمیشن کیږي نه بکیږي د سیلوال فارمیشن چې بکټیریا کې د سیلوال فارمیشن نه کیږي نو آیا بکټیریا به سروایول کوي نشي کولای چې بکټیریا سروایول نشي کولای نو دا به خپل څه کیږي ډیث پکېږي زموږ سره نو دا اوس ګور تاسو ګورئ زموږ سره د بایوکیمستري چا سره لینک دی د پیتالوجي سره ځکه چې بکټیریا کم ډیزیز کاز کوي د په ډیزیز په کاز کېدو کې څوک هیلپ ورکوي پروټین او کم قسمه پروټین دی هغه سره هغه دی ټرانسپیپټیډایز انزایم کوم انزایم دی ट्रांसपेप्टिडाइज एंजाइम او انزایمز کم ان نیچر دی پروتین نو انزایم او پروتین تاسو خپل وایي چې دا په څه کې سټډي کو په بایو کیمستري کې ځکه د بایو کیمستري او د پیتالوجي د یو بل سره ریلیشنشپ دی اوس په ډېر سټوډنټس مونږ دا وایو چې آیا ولې د بکټیریا په سروایول کې د سیلوال ډېر زیات رول دی ولې سیلوال دونه زیات اهم دی ٹھیک شو نو هغه وجه دا ده چې کوم دی دا زموږ سره بکټیریا ده دا زموږ سره بکټیریا ده اوس پرې بکټیریا کې تاسو ګورئ زموږ سره کیپسول وي بل زموږ سره څه وي سیلوال او بل زموږ سره څه وي سیل میمبرین که موږ وګورو آوټر سرفیس ته اډیشنل لیئر ته موږ څه وایو کیپسول ورپسې به زموږ سره سیلوال او ورپسې به سره سیل میمبرین کلیر شو او تاسو ته مو ډیر سټوډنټس یاد ساتئ چې د بکټیریا په سروایول کې د چا رول دی د سیلوال نه بغیر د سروایول نشي کول دا یو خبر یاد ساتئ چې بکټیریا وداوت کیپسول دی سروایول کوي خو وداوت سیلوال دی سروایول نشي کولی کلیر اوس څنګه وکړئ لیټ سي د بکټیریا سیل ته واټر انټر کیږي لکه مطلب اسموسس کیږي واټر د هایر کنسنټریشن نه چیرته ځي لوور کنسنټریشن ٹھیک شو بکټیریا سیل تم څه پکار دی واټر پکار دی اوس تاسو ګورئ دلته واټر انټر کیږي د اسموسس په ذریعہ سره واټر انټر کیږي نو مینز دلته په دې بکټیریا سیل کې د واټر کنسنټریشن زیاتیږي نو چې کله په دې کې د واټر کنسنټریشن زیاتیږي نو مطلب مو خو چې سیلوال زموږ سره ریجټ دی سیلوال زموږ سره ریجټ دی نو سیلوال به څه وکړي د بکټیریا چې کم سیلوال دی دی به دا کار وکړي چې کم دلته زموږ سره واټر دی دی به د واټر پریونشن وکړي چې بای واټر نور بکټیریا سیل ته مه انټر کیږي لکه دی به یو پریشر کریټ کړي آیا ته موږ وایو آسموټیک پریشر کم پریشر ورته وایو آسموټیک پریشر نو آسموټیک پریشر هغه پریشر دی چې په دې کې د سالوینټ مالیکول سالوینټ مطلب زموږ سره یونیورسل سالوینټ سره واټر دی نو آسموټیک پریشر په ذریعہ سره به څه وشي زموږ سره به د سالوینټ مالیکول به څه وشي هغه به پریونشن وشي چې مطلب سالوینټ مالیکول د سیل ته ور انټر نشي نو مینز دا اسموټیک پریشر دا کریټ کوي او په بکټیریا سیل کې اسموټیک پریشر څوک مطلب جنریټ کوي زموږ سره سیل وال کلیر شو کلیر نو مطلب دا چې کله بکټیریا سیل ته دا واټر انټر کیږي مطلب دلته د واټر کنسنټریشن زیات شي ځکه کله د واټر کنسنټریشن فردر زیاتیږي نو اټس مین دا بکټیریا سیل به سویلینګ کوي مطلب دا به پړسیږي او برسټینګ به کوي مکمل دی به ډسټرای کیږي نو دغه ډسټرای کېدو د وجې نه دی څه کوي بکټیریا کې چې کم سیلوال دی نو چې کله دا واټر انټر کیږي نو د بکټیریا دا سیلوال څه وکړي څه زموږ سره کریټ کړي آسماټیک پریشر چې کله د آسماټیک پریشر جنریټ کړي د هغې د وجې نه فردر نور واټر مالیکول د بکټیریا سیل ته نه انټر کیږي نو دی د سویلینګ نه او د برسټینګ چودونه څه کوي بچ کوي اوس موږ ووایو چې دلته په بکټیریا کې زموږ سره چې کوم سیلوال دی اته د سیلوال د فارمیشن لپاره څوک پکار دی هغه لپاره موږ سره پکار دی ټرانسپیپټیډایز انزایم کوم انزایم پکار دی ټرانسپیپټیډایز انزایم ها نو ټرانسپیپټیډایز ما تاسو چې دا انزایم دی ټرانسپیپټیډایز انزایم پروتین
لکه موږ وایو چې انټي بایوټکس د چا خلاف یوزفول دي د بکټیریا خلاف خو د وایرس خلاف انټي بایوټکس کار نه کوي د وایرس خلاف موږ څه استعمالو انټي وایرل ډرګز نو انټي بایوټکس موږ په دې کې کوم انټي بایوټک یوز کوو پینیسیلین زموږ سره سره دا دی سیل وال سینتھیسس انهبیټر چې مطلب دا دی چې د هغه پروټین هغه انزایم بلاک کوي چې کوم د سیل وال د فارمیشن لپاره سوي پکار دي نو دلته زموږ سره څه وشي چې موږ کوم دا پینیسیلین انهبیټر یوز کو د اکټیوسایډ ته بایډینګ وکړي د چا اکټیوسایډ ته د ټرانسپیپټیډایز انزایم اکټیوسایډ ته دې څه وکړي بایډینګ وکړي چې کله د اکټیوسایډ ته بایډینګ وکړي دی به د ټرانسپیپټیډایز انزایم اکټیویټي څه وکړي دا به دی بلاک کړي چې کله دی د ټرانسپیپټیډایز انزایم اکټیویټي څه وکړي بلاک کړي نو فردر به بیا زموږ سره سیلوال فارمیشن نه کیږي چې سیلوال فارمیشن نه کیږي نو زموږ سره بیا بکټیریا سروایول نشي کولی څنګه لکه اوس ګوره الریډي تاسو ما دلته ووایي چې کوم زموږ سره دلته سیلوال دی او دی بکټیریا سیل ته واټر انټر کیږي واټر را روان دی انټر کیږي دلته چې کوم سیلوال دی د بکټیریا هغه ډېر زیات ریجډ دی دې څوک دی د واټر پریونشن کوي وایي نو سیل ته ما انټر کېږي ځکه چې الریډي که دې پریونشن نه کوي نو الریډي به بکټیریا سیل به څه کېږي برس کېږي به سویلنګ به کېږي نو دې څوک دی منی کی پریونشن یو کی اسماټیک پریشر ریلیز کی اوس لیټ سه دلته وزم سره دا کیپسول هم دی او دا سیل ممبرین هم دی وزم سره سیلوال نشتا نو چې سیلوال نشتا نو بکټیریا سیل ته بس انټر کیږي واټر سب انټر کیږي واټر د اسماس په ذریعہ سره بس کیږي واټر بس کیږي انټر کیږي واټر بس کیږي انټر کیږي واټر بس کیږي انټر کیږي او چې کله واټر انټر کیږي نو مطلب دلته خو زموږ سره اسماټیک پریشر نه کریټ کیږي نه جنریټ کیږي وجه سره ځکه چې په دې کې سیلوال نشتا سیلوال موږ څوک سیلوال موږ پریونټ کو څنګه پریونټ کو سیلوال سینتھیسس هر پار چې کوم مین انزایم دی ټرانسپیپټیډایز انزایم نو تاسو سمجھئ ټرانسپیپټیډایز انزایم کوم ان نیچر دی پروټین دی انزایم دي زموږ سره نو هلته موږ انټي بایوټیک یوز کو دا اکټیویټي موږ څه وکړه بلاک کړه چې کله دا اکټیویټي بلاک کړه نو آیا زموږ سره به ټرانسپیپټیډایز کار کوي نه چې هغه نه کوي سیلوال به جوړیږي نه سیلوال نه جوړیږي واټر به انټر کیږي خو بکټیریا سیل کې بیا دا کیپیبیلیټي نه وي چې د واټر څه وکړي پریونشن وکړي د واټر روکتام وکړي دا بکټیریا سیل واټر به انټر کیږي واټر به انټر کیږي او مطلب د پریونشن نه کیږي نو یو ټایم به راشي چې دا به څه وشي سویلنګ به وشي او به پړسیږي او په آخر کې به څه وشي برسټینګ به وشي مطلب بکټیریا سیل به څه کیږي او بچوي ځکه موږ وایو چې سیلوال ډېر زیات essential for the survival of bacteria. Clear picture تاسو چې کوم دی د 10th وال لپاره هم کتلی شئ 10th وال هم کتلی شئ فرست ایئر والا خو الریډي دی فرست ایئر په بایولوژي کې دی او ورسره د سیکنډ ایئر والا چې کوم دی نو هغه چې کوم د انجینیرینګ والي نو هغه هم داخل کولی شي ځکه چې انجینیرینګ والا چې کوم دی سیکنډ ایئر کیمستري چې کوم دی تقریبا لاست یو چپټر دوه مخکې چې کوم دی هغه بایوکیمستري ځانله چپټر دی نو ډېر زیات اهم چپټر ډېر سټوډنټس دا ښه په ډیټیل سره وګورئ ځکه تاسو ګوره په یو انټروډکشن ما تقریبا 12-14 لیکچرې وکړې وجه دا ده چې دا ما تاسو کوم د بایوکیمستري انټروډکشن وکړو نو دا بس تاسو پوره په بایولوژي کې که د فرست ایئر بایو ده او که د سیکنډ ایئر بایو ده ایچ اینډ ایوری چپټر کې به دا ستاسو په کار راځي تاسو به چې سر په دې باندې ډېر زیات ټایم واغستو خو یاد ساتئ لکه زه بای ایکسپیرینس 7-8-9 سالو ایکسپیرینس چې کوم دی ما کومه بایو ټیچ کړه او کیمستري نو مطلب د هغې نه ما دا اخذ کړه چې مطلب دا ټاپکس ډېر زیات اهم دي نو زه کوشش کوم ډېر سټوډنټ چې لکه کم ټاپک وي نو هغه چې کوم په 3, 4, 6, 7 چپټر په دې کې د هغه کم ریلیشنشپ راځي نو زه کوشش کوم چې دلته یې سمرایز کوم نو ځکه یو ټاپک یو پوینټس دې ته مه ګوره چې دا په کتاب کې نشته بھائی تاسو خبره ټیک ده ګوره هر پوینټس په کتاب کې نه ایکسپلین کوي دا یو خبره یاد ساتئ زموږ سټوډنټانو یو دا غټ مسله ده چې دا کتابي کړلي دي بس په کتاب کې لکیر کې فقیر کتاب به دا پوینټونه به دا ګوټه کو خبره ختمه نه کته د کتاب نه فیلینګ علي مزه اخلي نو هغه لپاره به تاسو یو پوینټ وایي ضروري چې په کتاب کې په کتاب کې به یو پوینټ چې کوم دی ډېر سټوډنټ یاد ساتي هغه به دونه نه ایکسپلین کوي ځکه چې هغه دونه ایکسپلین کوي بیا خو تقریبا د 15,000 پیجز وي 4-5,000 پیجز وي نو خو دونه خو لیمیټډ لیږي زموږ سره نو کوشش دا کوئ چې لکیر کې فقیر مه جوړېږئ چې کم پوینټس ته زه کوم هغه ګورئ په هغې باندې ځان پوهېږئ ګوټه مه لګوئ او نه په پیپر کې تاسو دا پوره کتاب لیکلی شئ ټیک شو د ټاپک نه به تاسو هینټس رالی مینس مین کانسیپټ به رالی او هغه کانسیپټ
چول چې کوم پوینټس هغه په ایټا کې راځي او تاسو په پیپر کې هم لیکئ کلیر شو نو کوشش دا کوئ چې لکه مطلب دا مه ګورئ چې دا صرف په کتاب کې دی دا به ګورم چې کتاب کې نه دا به نه ګورم ټیک شو دا به تاسو اخوا په کار راځي یوازې دا سټډي مه کوئ چې فرست ایئر سیکنډ ایئر کې به دا زموږ په کار راځي او اخوا چې کوم دی نه به دا کنسپټ لک چینج کوي زما کوشش دی زویما چې ډېر منټي مطلب 10-15 منټ کې بس ویډیو وی کنه مطلب خو به نه کور کیږي زموږ سره کنه نو مطلب زما کوشش یو ټاپک دی چې پوره په ډیټیل سره دی چې هغه تاسو د ایټا پورې کور شي زما دا کوشش چې تاسو کم ټاپک کوم ان شاء الله ایټا به تاسو 100% کور کوي او ورسره که تاسو کم بي اس کوي یا تاسو کم ام بي بي اس ته ځای ان شاء الله نو پای کې هم تاسو ته هیلپ درکړي ان شاء الله زه هغه لیول ټچ کوم موضوع چې تاسو ښه انډرسټینډ کړئ ټیک شو دا ان شاء الله یو ټاپک به ایکسپلین کوم او چې موږ کومې خبرو کړې دا په پوره بایولوژي کې زموږ سره راځي په هر چپټر کې به دا سره ریوایز کیږي خو اوس تاسو ګورئ زموږ سره ګورئ یو بیکټیریوسټیټک دی او یو دی بیکټیریوسایډل په دې لږ ځان پوه کړئ بیکټیریوسټیټک چې کوم دی کنه دې ډیر سټوډنټ پلیز کنسپټ کلیئر کړئ بیکټیریوسټیټک چې کوم دی دوز انټي which can stop bacteria growth or bactericidals come antibiotic thi which can kill bacteria look please pate concept clear kar de dwanu ki farak te ware yau shan nidi gora yau zum sare students yau de bacteriostatic au yau sare bactericidals pate la concept clear kar please उस बैक्टीरियोस्टेटिक कार सरे दे द बैक्टीरिया ग्रोथ सके स्टॉप करे लगा वो करे उस फॉर एग्जांपल यो डॉक्टर ले पेशेंट राइशी नो आगा पेशेंट दी गुरी दो किस्म पेशेंट दी यो ने दिस पेशेंट विच आगा इम्यून सिस्टम सभी स्ट्रांग हुई आयो दिस किस्म इंडिविजुअल पेशेंट विच आगा इम्यून सिस्टम सभी कमजोरी हुई उस डॉक्टर बची कम ने द कम फिजिक थी कम द पेशेंट फिजिक थी हाय पर बेसिस बाने बतेली की आया द बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स पकार दी और का बैक्टीरियोसाइडल वाला पकार दी याद साथ है द चाची इम्यून सिस्टम स्ट्रांग वी इम्यून सिस्टम से भी द चाची इम्यून सिस्टम से भी डियर स्टूडेंट्स द स्ट्रांग वी द चाची इम्यून सिस्टम स्ट्रांग वी डॉक्टर से बसरी की मतलब बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स की और चाचा इम्यून सिस्टम से भी वीक दैट वाज एक्सप्लेन कोम टेंशन मारे दैट एक्सप्लेन कोम सिर्फ अवल पर लगा जान को कहते एक्सप्लेन को टेंशन माले बैक्टीरियोसाइडल डॉक्टर से बैक्टीरियोसाइडल्स एंटीबायोटिक्स चाहते लेगी आगा पेशेंट था जिसका इम्यून सिस्टम से भी कमजोरी हुई उस जान को उस को रोड़ो याद साथ है जर्नली जमू सर्चिकम ने जमू बॉडी दा बैक्टीरिया किल कई नो पदवो तो को सरे किल कई अवल सोशी लेट्स से दा जम सर बैक्टीरिया दी लेट्स से दा सरी बैक्टीरिया दी दा दुनिया सरी बैक्टीरिया او دلته اوس فار ایگزامپل یو ډاکټر وکړو او دیسی پیشنټ رالو چې هغه امیون سیستم سره سترونګ دی نو دا به کم ډرګز لیکي بیکټیریوسټیټک نو ځکه کېږي دلته موږ ډاکټر سے وته کم ډرګ لیکلا بیکټیریوسټیټک هغه ډرګز دي انټي بایوټکس دي چې کم د بیکټیریا گروث سکه سٹاپ کوي نو دلته وګوره سټیلوشي بیکټیریوسټیټک چې کم دی دا ډرګ چې کم دی دا بولېږي انټي بایوټکس دی به د بیکټیریا دا گروث سو کی سٹاپ کی मतलब फर्दर به د بیکټیریا گروث نه کیږي مطلب دا چې څومره د ریپلیکیشن کړي وي اقم ربوي نیکس بیا څه کار دی زموږ چې کم ایمیون سیستم دی زموږ په باډي کې کم انټي باډیز دي کم پروټینز دي نو هغه به ولګي دا بیکټیریا وسو کی دا به کیل کی ځان پوهه کې ګوره ما تاسو ته یو زم سره بیکټیریوسټیټک ته بل زم سره بیکټیریوسایډل دا به موږ بیا په بیکټیریالوجي کې په ډیټیل سره وایو ٹھیک شو وسم لګ ډېر هندس والے لس 10th वालम लास्ट चिकम बायोलॉजी चैप्टर दे फार्माकोलॉजी नो पाई कोम ډیر زیات پکار نشي